ملګری سوال وکړو زموږ نه چې تاسو اهل الحدیث مسلک ته په څه وجه باندې راغلې. دویم سوال چې کوم تاسو وکړو چې تاسو ته به اهل الحدیث علما څنګه ښکاره کېدل. نو مفتي صاحب محترم بل تپوس به زموږ دا وي چې په سوشل میډیا باندې دا خبره ډیره چلیږي چې مفتي صاحب ته لالچ ورکړی شو یا د عهدې یا د پیسو او د هغې د وجې نه د یو تنظیم یا مونږ خو تنظیمونه یا شته یا نشته هغه بېله خبره ده، خو د عقیدې نه لاړو بلې عقیدې د سلفیت د عقیدې د اهل الحدیث د عقیدې اعلان یې وکړو د پیسو د وجې نه یا د دنیا لالچ د وجې نه یا د عهدې د وجې نه. نو دا خبره څومره پورې حقیقت دی؟ مفتي صاحب مخکې تاسو په بله عقیده کې وئ، اوس د اهل الحدیث عقیدې ته راغلې، څومره اطمینان او څومره سکون محسوس کوئ چې الله رب العالمین تاسو له درکړی کوم اطمینان په دې عقیده کې هغه د خپلو ملګرو ته لږ وضاحت وکړئ. مفتي صاحب محترم آخره کې د خپل ورونو ته یو پیغام، احناف ورونه چې دي، علما دي، طلبا دي، عوام ورونه دي، ټول ورونو ته ستاسو آخرنی پیغام به څه وي د هغوی ته؟ رسول الله اما بعد ډېر د خوشحالۍ مقام دی او خاص کر زموږ استادو دپاره نن موږ راغلي یو د مفتي صاحب حضرت علي رباني حفظه الله تعالی د هغوی سره ناست یو او په څنګ کې زموږ فضیلت الشیخ ابو محمد عبدالله سلفي حفظه الله هغوی هم ناست دي. یو څو تپوسونه چې په سوشل میډیا باندې چلیږي او ډېر ملګري زموږ نه کوي په واتساپ په فیسبوک وغیره باندې، هغه موږ نن غواړو چې د مفتي صاحب نه مخامخ وکړو او د هغې جوابونه مفتي صاحب محترم په خپله باندې وکړي. یو په هغې کې دا دی چې مفتي صاحب د عقیدې ته په څه وجه باندې راغی، د عقیدې ته د راتللو څه وجه وه؟ وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. د نټ په سترګه باندې کتونکو مسلمانانو او زموږ ګران قدرمند اور مذهبی رهنما ډیر بهترین عالم او داعی د قرآن او د حدیث الشیخ عبدالله السلفي او خپل رور جناب راشد جلیل صاحب او نور ټول راغلی قابل قدر علماء کرامو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ملګری سوال وکړو زموږ نه چې تاسو اهل الحدیث مسلک ته په څه وجه باندې راغلې. دغه سوال وکړه جی. باعث سو وجه دا دی جی چې زمونږ په مزاج کې د ابتدا نه د ډیرو ملګرو ته پته ده چې د دلیل ته تسلیمېدل دا الله سبحانه وتعالی زما مزاج کې اچولیو اور د ملګرو ته زما پته ده د نټ په سترګو هم خلکو ګتلي دي چې کم ملګري ما سره د طالب علمۍ زمانه کې پاتې شوي دي. طالب علمۍ کې به ما په دوو موضوعاتو مناظره کوله، یو طرف ته به زه مدعي شوم نو یو څیز به مې ثابت کو، به مې مقابل خصم به مې غلی کو، بیا به مې خصم ته وی چې تا خو سره زما جواب نشو کولی، بل جانب به مې فرضي ته ور واغستو، بیا به د مدعا علیه په جانب کې هم ما ډیر قوي مهارت الله را کړو. عرض دا چې د دلیل توړ هم مال راتو، خو د زړه کې زما دا الله رب العالمین یو کشش ایښی و کما به د یو دلیل فرضي جواب وکړو هم، خو چې دلیل کې به قوت و زه به هغې ته تسلیمېدم او هغه خبره به زما د زړه نه وته نه. نو ابتدا داسې وه چې یو کس ما ته ووی چې یاره احناف علما کرام کوم دا مانځه کې دعای قنوت وی اللهم انا نستعینک ونستغفرک، اول وی چې دا خو په مرفوع متصل حدیث کې ثابت نه دی. دویمې دا وی چې دا کم الفاظ مونږ وایو دا مصنف د ابن ابي شیبه ځینې وړو کتابونو کې کوي هم، نو الفاظ بدل کی ځینې کې ان عذابک الجد دی، ځینې کې ونخضع ټکې دی، ځینې کې ونشکرک نشته، ځینې کې ونؤمن بک ونتوکل علیک نشته، خو څه ناڅه فرق به وي دا مونږ چې کوم وایو دا هېڅ کې نشته. مې چې دا خو به زه پیدا کوم دې پسې زه ولګېدم. هغه عالم اهل الحدیث مکتب فکر و، ساده سړی و د دې یار حسین، زه دې پسې ولګېدم. ما هغه وخت کې د غلام حضرت شیخ صاحب چې یو عالم و د بریلوي مکتب فکر، هغه ته مو ووی چې شیخ استاز مو چې دا څنګه دی، منطق فلسفه مو ته ویلې وه. نو هغه ووی چې او دا خو مصنف د ابن ابي شیبه کې شته، مې قربان ماته وښیه چې وی خو مې جي دې کې خو ان عذابک الجد دی. بیا ووی چې جي دا په طحاوی شریف کې دی. نو ما خو چې طحاوی خو په باب د حدیث کې نشي پیش کولی، او چلو هغې کې ونخضعو. بهرحال زما زړه کې یو ټچ کېناستو چې دې خبره کې خو فیه ما فیه. زه ولګېدم کلک په دې ومه چې دا څیز به زه ثابتوم او خلاف د دې ومه چې اللهم اهدني فی من هدیت صرف نه دی ثابت، دا نورم ثابت دی. ولګېدم په ډېرو علماو ما راونډ کو،
خو سیوا د تعصب او د ضد بازۍ نه زه تر ننه چا په دې ټکي مطمئن نه کړم چې یاره دا څیز واقعي په قوي دلیل ثابت کی. آخر کې مې د ځینې باشعور علماو نه چې نوم یې نه اخلم دا مې واورېده وایي منو چې دا شی نشته خو که چېرې دا وایو نو منهج د سلفیت ډېر په تیزۍ سره ترویج کوي. نو ما ووی چې که خبره داسې وي خو زه د 1000 ځله بې عزته شم زه به همداسې کوم او زه به حق وایم. بیا د دې نه علاوه کرته ډېر مسایل رالل. بیا د رفع الیدینو د آمین بالجهر مسایل دلته شروع شو چې کله په هغې باندې طعنونه د موحدینو د طرفه رالل. نو زه په دې خبره باندې پوه شم چې د آزاد مزاجۍ سره د الله کتاب او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث زړورتیا سره بیانې او د غلامۍ نه ځان بچ کې او د رسول الله علیه السلام تابعداري کې. نو ما چې په دې ټولو تنظیمونو جماعتونو نظر واچو ځکه وخت مې پکې تیر کړو صاحب البیت ادرا بما فيه صاحب البیت ادرا بما فيه. نو په دغه بنا چې ما وکتل نو زه په دې پوه شم چې نن کو د قرآن او د حدیث په آزاد مټ سره خدمت کوي دا علماء اهل الحدیث دي. نو بلا چونچرا او بلا ججک ما دا مسلک قبول کو اعلان حق مې وکړو. مفتی صاحب محترم دویم تپوس چې هغه زما خپل ذهن کې ګرځي هغه دا دی چې تاسو مخکې چې تاسو اهل الحدیث شوي نه وئ د هغې نه مخکې تاسو ته د سلفیان داسې به اهل الحدیث د عقیدې والا سلفي منهج والا دا خلک تاسو ته څنګه ښکاره کېدل؟ جزاکم الله خیرا کثیره. دویم سوال چې کوم تاسو وکړو چې تاسو ته به اهل الحدیث علما څنګه ښکاره کېدل، نو دوه ادوارو. یو دور داسې و چې واقعي موږ په سیفیت بریلیت او په جامد تقلید کې پریوتو. هغه وخت کې الله دې ما معاف کی شیخ ناس دې الله ته جړاګو یم چې اهل الحدیث ما ته ډېر داسې کمزوري او ناکاره خلک ښکاره کېدل او د دې خلاف ما ډېرې بدې ویرې دي. ځینې وایي سکلیف اوس هم خلکو سره شته ځکه ما وی چې ګنې دا باطل پرست دي او دا د حق دشمنان دي العیاذ بالله. نو ما ډېر کلک خلاف د دې کړي دي. بلکې مونږ به الله رب العالمین د لوی جون شیخ امین الله الفشاوري حفظه الله ته ورکي د خلکو مونږ ته هغه په سترګو کې ډېر بد ښکاره کړی. نو مونږ به ځینې هغه الفاظ د هغې په حق کې وي چې ما د ټولو شیوخو سره ملاقات وشو ما له اوس هم حیا راځي زه هغې سره د هغې د وجې ملاقات نشم کولی. ځان له خبره ده چې هغه د نبوي اخلاقو یو نمونه ده. نو به هر حال اول دور خو هغه چې په مونږ جامد تقلید غالب نو دا به مونږ ته ډېر بد په نظر لګېدل. دویم هغه چې دا کم اشارات مې درکړل چې زما سناسه ضمیر دې طرف ته روان شو چې د خلکو سره باب د دلیل د دې ډېر مضبوط دی. نو چې کله عنابت مونږ کې شروع شو نو بېشکه چې زه دیوبندیت حنفیت او اشاعت کې وم خو بیا مې تقریبا تر ډېر حده لوی قدر کړی دی د دې خلکو او زړه کې مې ویلي دي چې دا زمونږ نه هم ښه دي په دلیل زمونږ نه هم مضبوط دي خو دا زمونږ کمزوري دی چې علی الاعلان دی سره نه کیږو. نو دې وجه نه دا دوه ادوارو یو دور داسې و چې ما به ډېر سخت بد کتل دي ته. دویم دور قربان داسې و چې کله مونږ کې عنابت پیدا شو نو زړه کې به مې وی چې یا رب العالمین ما ته د دې خلقو صحبت نصیب کړي. جزاکم الله خیرا. مفتی صاحب محترم بل تپوس به زموږ دا وي چې په سوشل میډیا باندې دا خبره ډېره چلیږي چې مفتی صاحب ته لالچ ورکړی شو یا د عهدې یا د پیسو او د هغې د وجې نه د یو تنظیم یا مونږ خو تنظیمونه یا شته یا نشته هغه بېله خبره ده خو د عقیدې نه لاړو بلې عقیدې د سلفیت د عقیدې د اهل الحدیث د عقیدې اعلان یې وکړو د پیسو د وجې نه یا د دنیا لالچ د وجې نه یا د عهدې د وجې نه. نو دا خبره څومره پورې حقیقت دی؟ جزاکم الله خیره. یو دا سوال زما په حق کې وکړو او دا به شاید د ډېرو ملګرو وي او ډېر ښه وه چې دا وشو ځکه دا مخکې چا کړی هم نو. اوله خبردار قرآن ذکر کی وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه. کله کله سړی خپله حق عقیده پټه وساتي خو هغه تسلیم کړي وي. الله ګواه دی مونږ حق ډېر مخکې تسلیم کړو خو ځینې مینوال او طلباو ته په دې ایثارو چې دی هم مطمئنه کو د دې څه اعتراضات دي هغه دفع کو بیا علی الاعلان د دې حق تایید وکړو چې په دې باندې حجت قایم شي. رب ګواه دی په دې خبره او دا زمونږ د اشاعت التوحید و سنه ملګري خصوصا ګواه دي چې ما عزت بیلو کو اومې ګټو په دې ملګري ګواه دي. زما د بجلی بیل ملګرو داخلو ما ته ښه سهولیاتو زما چې کم دی جوړه جامه به ملګرو کول ما ته ملګرو پیسې هم راکړي دي چا چې پیسې راکړي دي هغه مې پرېښودل
چا چې سهولیات راکړي دي هغه مې پریښي دي، چا چې ډېر عزت راکړو ما هغه خلک پرېښودل. نو دا خو یو ډېر ناقصه سوال دی چې خلک ووایي چې دا د لالچ په وجه. زه دوه خبرې کوم. یو خبره دا کوم چې دا خبرې خلکو د شیخ العرب والعجم شیخ عبدالسلام الرستمی رحمت الله علیه په حق کې هم کولې چې دا لالچ پسې د دنیا لالچ د وجه واړید. خو ما یو ملګري ته وی چې ته د اشاعت سره او زمونږ د پنجپیر موحدین علماو سره تعلق ساتې نو دا خبره مه کوه. ولې مې ته چې خلکو ته وی چې شیخ عبدالسلام رحمت الله علیه یا مفتی حضرت علي د پیسو د وجه لاړل، مې په دې ته بدنامېږي وي څنګه؟ مې خلک به تا ته وایي چې د پنجپیریانو دومره کمزورې عقیده ده چې د لالچ د وجې اوړي. مې دا یو خبره شوه. دویم مې زه چې د پیسو د وجې اوړم نو زه تا ته یو خبره کوم، پته لګي چې زه کمزورې سلفي یم پیسو د وجې اوړم. مې ته $1 روپۍ یو اهل حدیثو یو چڼي له ورکه په $1 باندې زه ته هغه راواړوه. سوال نه پیدا کیږي. الحمدلله مونږ ته اطمینان دی، مونږ حالات قبول کړل، په ما کمزوري رااله، زمانه ملګري جدا شو، په ما سختۍ رااله، په ما امتحانات رااله، ما دا ټول قبول کړي دي د دې د وجه نه چې زمونږ یو لوی سفر دی، الله ته روان یو، آخرت زمونږ ته یو لوی منزل پروت دی. هغې ورځې ته د خپلې غاړې خلاصولو له خاطره ما صرف د قرآن او د حدیث منهج قبول کړی دی. په رب کعبه مې د قسم وي په کلما طلاق سره زه دا خبره کوم الله سره به زمونږ ملاقات وي. که زه د $1 لالچ لرم البته وام چې میشن د سلفیت به دنیا ته رسوم، خپل آواز به کوم، په دې مې خپل بېعزتي هم قبول ده، په دې مې غربت هم قبول دي، په دې مې دا سر هم قربان شه، په دې مې وینم قربان شه. جزاکم الله خیرا. مفتی صاحب مخکې تاسو په بله عقیده کې وایي، اوس د اهل الحدیث عقیدې ته راغلی، څومره اطمینان او څومره سکون محسوس کوئ چې الله رب العالمین تاسو له درکړی کوم اطمینان په دې عقیده کې هغه د خپلو ملګرو ته لږ وضاحت وکړئ. جزاکم الله خیره. لنډ جواب به د دې خبرې دا وکړو چې یو ملګري بیګا ټلیفون باندې وویم چې مفتی صاحب په مخکې ژوند کې په اوس کې څه فرق و؟ نو ما ورته وی چې دا فرق و چې مخکې به مسله وکړه نو ټوله شپه به بیا شامي او علمګیري کته چې مفتابهي قول مې ویلی ده که غیر مفتابهي. یره رای د امام ابو حنیفه قوي ده که د امام محمد رحمت الله علیه؟ یره ما خو مفتابهي قولي خو امام ظفر صاحب کتل غواړي هغه هم اکثر اجماع کې خفه کېږي. نو مې اصل غمونه به بسرو. اوس خو الحمدلله بخاري شریف کلاو کو وایو مسله دا ده لقوله تعالی، کله وایو لقوله علیه الصلاة والسلام. نو اوس خو ډېر زیات خوشحاله یو الحمدلله. بس قرآن او حدیث وایو که یو سړی په قرآن حدیث اعتراض لري نو دین سره کار نشته، او که په قرآن حدیث ورته اطمینان ملاویږي نو بس مونږ وایو دکه مسلمانی ده. نو الحمدلله ډېر خوشحاله یو، ډېر مطمئن یو. مخکې په دې وجه مطمئن وو چې حق نو معلوم نو خپل څیز راته حق ښکارېده. اوس خو اطمینان ډېر قوي دی چې د الله د کتاب او د محمد مصطفی د احادیثو داعی شومه نو ډېر د الله نه خوشحاله یم. مفتی صاحب محترم، اخره کې د خپلو ورونو ته یو پیغام، احناف ورونه چې دي، علما دي، طلبا دي، عوام ورونه دي، ټول ورونو ته ستاسو اخرنی پیغام به څه وي د هغوی ته؟ جزاکم الله خیره. د ملګري د آخري پیغام متعلق وی نو زه وایم چې دنیا کې خو 95% خلک داسې دي چې هغه هر خبره د منفي انداز او نیگیټیو فهلو هغې ته ورکوي. خو زما تمامو مسلمانانو خپلو پردو ته انشاءالله پردي زمانه هیڅوک نشته. کم خلک که زمونږ د عقیدې خلاف دي نو زه هغې مثال د مریضانو ګڼم. ډاکټر په دې واټ کې مریضانو سره ډېره زیاته ګزاره کوي ځکه ډاکټر ته پته چې دا بیمار دی. نو د خپلو ملګرو نه په هغې ځکه ذات زیات خفه کېږم چې دغه بیماري ما هم تېره کړې ده. دغې بیمارۍ کې د سړي واقعي هوش کمزوري وي. دغې بیمارۍ کې سړی واقعي چې کم ورله علاج کوي هغه ته لوی دشمن ښکاري. خو بیا هم زه مسلمانانو ته وایم چې ډله بازي، بغض و حسد و ضد و عناد پرېږدو. د ټولو نه اول هغه لوی آخرت چې زمونږ سفر دی، 2 ورځې ژوند نه د علماو، اکثر علماو ژوندونه حساس شوي دي. په کار دا دی چې هغه رب ته روان یو، هغه معامله صفا کو. هغه معامله صفا کېږي د الله په کتاب او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو. ټولو مینوالو ته وایم د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه عزت په خپل ځای زمونږ د سر تاج دی. د امام شافعي رحمت الله علیه، امام مالک، امام احمد بن حنبل، څومره ائمه مجتهدین علما تیر شوي دي، که د دیوبند علما دي، که د جماعت اشاعت التوحید و سنه علما دي، که هر مکتب فکر دي، زه وایم زمونږ د سر ګلونه دي، زمونږ تاجونه دي. لیکن دی پر الله او په الله رسول باندې حاکمان نه دي. د الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم په دې باندې حاکم دی. د دې ټولو قدر وکړئ، خو ومنئ الله او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره. انشاءالله دا به زمونږ د آخرت د سمیدوم سبب ګرځي.
الله سبحانه وتعالی د تمام مینوال اوریدونکي د قرآن او د حدیث په منهج باندې روان کی او الله دې زموږ د سینو نه بغض او حسد وباسي. محترمو کتونکو، مونږ خوا کې ناس فضیلت الشیخ ابو محمد عبدالله سلفي، هغوی نه هم غواړو چې یو څو خبرې زموږ اوریدونکو ته هغه وړاندې کړي. نه تاسو هم څه خبرې وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو ناول زه خپل ګران او قدرمن رور مفتی حضرت علي رباني حفظه الله ته مبارکي ورکوم. په دې خبره مبارکي لکه څنګه چې دوی په خپله مو فرمایل چې دوی قرآن او د حدیث هغه منهج راښکاره که. تعلق یې مخکې نه انشاءالله چې وو، خو خبره یې راښکاره کړه، وضاحت یې وکړه، او انشاءالله دوی به د ډېرو خلکو دپاره په دې لاره کې یو رڼا جوړه شي، او د ډېرو خلکو دپاره به انشاءالله دوی یو مثال جوړ شي. زه دته بله مبارکي دا ورکوم چې تاسو الله رب العالمین د شیخ عبدالسلام رستمي رحمت الله علیه سره په هغه پوړیو کې ودرولئ. اگر چې د هغوی مقام اوچت دی، خو انشاءالله په هغه لاره باندې تاسو مزل شروع کړو او د هغوی په قدم مقدم کېښوده. لکه څنګه چې الله رب العالمین هغه ځلولی و دنیا ته، داسې به تاسو موځلئ. هغوی په مشکلاتو په تکلیفونو کې رالل، قرآن او سنت قبول که، او د دنیا لکه تاسو چې ویلې د هغوی نه ټول سهولتونه واغستلی شو، مشکلات پرې راغلل، تکلیفونه پرې راغلل، دا د دې حق سره تړلي دي. نو دا زموږ د طرفه د مبارکي د تاسو ته او ټولو مسلمانانو ته. عزتمندو مفتی صاحب ډېرې خوږې خبرې وکړلې، نه په دې کې څه لالچ شته دی. مفتی صاحب خو دې اوس د الله شکر ادا کړي او الحمدلله دې ووایي چې عقیدې ښکاره کړې ده، او لاره کې اوس موږ له ملګري راله طلباو د اټک نه راغلي. داسې وختو شیخ عبدالعزیز نورستاني حفظه الله دا قصه کوي، یعنې مړم نه دی ژوندی دی، او د لږ وخت خبره ده چې په دیر کې یو اهل حدیث پیدا شو، موږ خبر شو، او د دې ځای نه د پېښور نه موږ روان شو، لاړو دیر ته چې دیر کې اهل حدیث ملګری پیدا شوی دی. اوس خو الحمدلله د الله په تاسو احسان دی چې ستاسو د اعلان سره ستاسو څومره استقبال په سوشل میډیا وشو. په یورپ کې په بهر ملکونو کې ډېرو ملګرو ما سره د بهر نه رابطې وکړې ستاسو په باره کې، او دلته م انشاءالله موږ او تاسو ورونه یو، او اشاعت التوحید والسنه پنجپیر والا دي. زه د هغوی په باره کې د یو خبره کوم چې موږ او دوی ورونه یو. په عقیده کې موږ او دوی سره یو د توحید په باره کې انشاءالله. زموږ یو ملګری د اهل حدیث شوی دی، هغه دا خبره کوي، وای ما ته چا ویل چې ته ولې اهل حدیث شو؟ ما ورته ویل زه شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمت الله علیه اهل حدیث کړی. وای خلکو راته ویل هغه څنګه؟ وای هغه سره ما 15 کاله که 100 کاله یادې دومره درس ویلو، او هر درس کې به شیخ القرآن د پنجپیر رحمه الله ویلې کتاب و سنت، کتاب و سنت، کتاب و سنت. نو کتاب هم هلته زده که چې تفسیرو، او سنت هم د اهل حدیثو نه زده که. نو مفتی صاحب د عقیدې ته راغی، دوی د دې نه مخکې په صفیت کې یعنی بریلیت کې وخت تېر کړی، بیا اشاعت ته راله، احناف حنفیان شو، دیوبندیت سره یې تعلق و. اوس د آخري پوړی ده. زموږ یو بل ملګری دی وفات شوی دی، اجي صاحب علیم سید رحمه الله، کورنۍ ډېره ښه کورنۍ د بچو کې نوسو کې علما شته دی. هغه همداسې مختلف ادوار په هغه باندې تیر شو. نو هغه دا خبره کړم ده، یو ځای کې یو لیکلم کړي دي چې زه مخکې بریلی وم، بیا د هغې نه وروستو زه چې دی تبلیغي شوم، بیا اشاعت ته لاړم، پنجپیری شوم، د هغې نه وروستو اهل حدیث شوم. نو چا ورته ویل دې نه پس به کم خوازي؟ موږ هم مفتي صاحب ته وایو چې دې نه پس به صحیح. نو هغه وایي اهل حدیثتوب ته چې څوک راشي، د دې مثال د مینوړی دی. په دې کراچۍ کې سمندر دی، موږ لیدلی دی، بعضې ملګرو به لیدلی. نو هلته چې لاړ شي هغه ځای ته مینوړه وایي چې اخوا وګورې ټولې اوبه دي، بیا اخوا نور څه نشته. نو ویل په دې نورو کې اخوا څه ښکاره کېدل، خو چې اهل حدیثتوب ته رالی بس سوچه قرآن او حدیث دی، نه اخوا ډله شته، نه د دې نه افضل جماعت شته، نه د دې نه غوره فرقه شته دی، او نه د دې نه غوره مسلک شته. بس دا اخري سټاپ دی انشاءالله. نو موږ به د الله رب العالمین نه غواړو چې موږ تاسو ته په دې عقیده استقامت را نصیب کړي. مفتی صاحب ته دا وایو، خبرې به هم درپسې کېږي، پروپیګنډې به هم کېږي،
محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ګوره ساحر، دروغجن او لیونی، مجنون، یو عقلمند انسان ته خلک لیونی وایي. په دې لارو کې موږ باندې داسې وخت تېر شوی دی، جیلونه هم پکې برداشت کړه، جیلونو ته لاړو، په لاره کې به روانو ماشومانو به راپسې اواز وکړي وابي روان دی، یو مشر سړي پسې یو ماشوم اواز کوي، خو دا ټول به د الله دپاره برداشت کوو. انشاءالله الله به دلته یو مرکز جوړوي او الله رب العالمین به د دې ځای نه د دین یو چینه روانوي او ستاسو به په هغې کې حصه وي او تاسو به د هغې مشران او ستاسو په ذریعه به الله دې امت ته خیر خوری. زه ټولو خپلو حنفي ورونو ته او علماو ټولو ته دا یو پیغام ورکوم چې و زما ورونو موږ او تاسو ټول مسلمانان یو، لکه څرنګه تاسو نظر واچوئ خیر دی، سوچ وکئ. زموږ د عقیدې ته بریلیانو نه خلک راغلي دي، د شیعګانو نه هم راغلي دي، د سیفیانو نه راغلي دي، د احنافو نه، د پنجپیریانو نه، د تبلیغیانو، دا ټول زموږ ورونه دي. زموږ په اهل حدیثو کې وګوره تپوس کوه، څوک به وایي سابقه بریلی وم، څوک به وایي سابقه تبلیغي وم، څوک به وایي سابقه دیوبندي وم. خو د اهل حدیثتوب هغه عقیده ده الحمدلله چې دلته څوک راغلی دی، یو خو هغې چې په میشن او په دوکه راغلی چې 2 ورځې اعلان وکړي او 15 ورځې پس بیا ووایي چې یاره هغه د یهودو کار وکړي. چې میشن او دوکه نه وي او زړه ته الله عقیده کوزه کړه، انشاءالله تر ننه پورې څوک نشي ښودلی چې د دې عقیدې نه څوک واپس شوی او بلې عقیدې ته لاړ شي. ابو سفیان چې کله د هرقل مخې ته کېناست، هرقل ته یو تپوس دا وکړه چې مسلمانان زیاتیږي که کمیږي؟ هغه ورته ویل یزیدون، زیاتیږي. دویم تپوس یې دا وکړه چې آیا په دې مسلمانانو کې داسې شته دی چې څوک مسلمان شوی او دې دین ته سپک کتلی؟ یو خو د لالچ خبره، لالچ نه چې دین یې خوښ نه وي، دین سره بغض پیدا شي او واپس شي مرتد شي، ویلا تر اوسه پورې داسې نه دي شوي. نو دا عقیده الحمدلله همغه عقیده ده د قرآن او د سنت، د دې نه اخوا نور څه نشته، بس دقه کامله مکمله عقیده ده. ټولو مسلمانانو ته موږ وایو. د دې یو خبرې وضاحت بلم کوم، مفتي صاحب نه کومې فرقې له راغلی دی، نه کوم تنظیم له راغلی دی، نه کومې پارټۍ له راغلی دی، نه موږ درته دا وایو چې زموږ دا انتخابي نشان دی او تا به ودرو د خیره سره وټونو ته، نه زموږ کومه جنډه شته دی. مفتي صاحب راغلی دی قرآن او حدیث له، خلک یې پسې پېژني په اهل حدیثو باندې. د اهل حدیث نوم زموږ یو پهچان دی، نور قرآن او حدیث زمونږ د دې ټولو مسلمانانو شریک دي. نو ټولو مسلمانانو ته وایو چې دې عقیدې ته راشئ، قرآن او سنت ومنئ. امام، عالم، مولوي صاحب، شیخ صاحب، مفتی صاحب، د دوی خبرې به د قرآن او د حدیث سره تلو، که برابر او صحیح وي منو به، که نه وي بشر دي، انسانان دي، خطا شوي دي، دعا به ورته کوو چې الله دې وبخي. نو مفتی صاحب الله رب العالمین دې استقامت درکړي او والدینو ته دې، ورونو ته دې الله رب العالمین اوږد عمر ور نصیب کا او الله دې دا خوشحالۍ ستاسو بار بار نصیب کړي. وجزاکم الله خیرا. مبارک.